الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خلقه محمد سيد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایلو: درې قسم انسانان دي چې د قیامت په ورځ به سره الله رب العالمین نه خبرې فرمایي، نه به الله رب العالمین د هغوی طرف ته د رحمت په نظر باندې ګوري، او نبا الله رب العالمین هغوی پاک کی، او د دوی خلقو د پاره به د رب العالمین د طرفنا دردناک عذابی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمات درې کرتا دہراو کړل، یعنی درې پیری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د قشانتی و فرمایله. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اویلا خابو و خسرو، نامراد شو، تاوانیان شو، په تاوان کې پړې وتا. اې الله رسول دا کم خلق ته نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلا: اول نمبر انسان په هغه کې هغه دی چې کم انسان یعنی المسبل، او په مسلم په روایت کې راځي المسبل ازاره، چې هغه د خپل پنسې د دې پټکو نخکته ساتي. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي احسان د خلکو سره وکي، نیکی د خلکو سره وکي، او بیا خپل نیکی په خلکو باندې نسباتي. او دریم کس د الله نبی فرمایي هغه انسان چې په دروغجن قسم سره خپل سامان خرڅوي، په دروغ قسمونه خوري. دا درې قسم انسانان د الله نبی فرمایي د دې سره به الله رب العالمین نه خبرې کوي، نه به رب العالمین د رحمت په نظر باندې ګوري، او نبی الله رب العالمین پاک کی، او سخت نه سخت عذاب به الله رب العالمین دوی ته ورکوي. اوس هغه ورځ چې هغه ډېره خطرناکه ورځ ده، د سختونه، د مصیبت نه، د پریشانونو ډکه ورځ ده، او په دغه ورځ به دا درې قسم انسانان د رب العالمین د رحمت د نظر نه دقه شان محروم پاتې شي. اولنی پکې څوک دی چې هغه خپلې پنسې د خپلو ګټکو نه ښکته ساتي. زمونږ استاسو به د معاشره کې د پنسو ښکته ساتل د پټکو نه دی ګناه ته څوک ګناه نه وایي. حال دا دی چې د پنسو نه ښکته ساتل، پټکو نه ښکته ساتل پنسې دا ګناه کبیره ده. ګورئ په بدې سره انسان ګناهګاریږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات تاکید فرمایلی دی. روایات کې مختلف قسم روایات دي چې سخت نه سخت عذاب الله هغه سړي له ورکوي چې هغه خپلې پنسې د خپلو ګټکو نه ښکته ساتي. زموږ په دې معاشره کې الله دې زموږ په دې معاشره باندې رحم وکړي، خپل فضل د الله وکړي چې چا پنسې بره کړي نو خلک هغه ته په بل نظر ګوري، او چې چا پنسې ښکته کړي یا چا پنسې ښکته وي هغه وایي دا سټایل دی، او چې پنسې بره کوي ځان ورته بدې ښکاري. حال لاره د الله د نبي سنت مبارک او د الله حکم او د الله د نبی حکم دغه دی چې پنسې د ګټکو نه پورته ساته. دویمه خبردار چې زمون خلک یوازې صرف په مونځ کې پنسې پورته کوي، به مونځ چې کله وشي نو بیا خپل پنسې واپس ښکته کړي، ګیټۍ پټې شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوازې د مانځه لپاره دا حکم نه دی کړی. مانځه کې هم حکم دی چې پنسې بره ساتئ، خو د مونځ نه علاوه لکه دا حدیث چې ما کله لوستلی دی نو په دې حدیث کې عام حکم دی چې هغه دا پکې نشته چې څوک په مانځه کې پنسې ښکته ساتي، بلکې د الله نبی فرمایي چې هغه انسان رب ورسره خبرې نه کوي، ګوري به ورته نه پاکوي، به نه دردناک عذاب به ورته ورکوي هغه انسان چې هغه خپلې پنسې ښکته ساتي. لہذا د نن نه مونږ دا عهد وکړو چې مونږ به د آینده دپاره خپلې پنسې د ګیټو نه بره ساتو. ګیټۍ به نه پټو،
مونږ به خپلې پیسې د ګیټو نه بره ساتو، که څوک راته هر څه وایي، که څوک راته په هر نظر ګوري، مونږ به د رب العالمین په نظر کې ځان پاک ساتو. د الله په نظر کې خپل ځان صفا کول پکاري. مخلوق بسئ، انسان بسئ او د انسان په نظر کې بسئ. د پیسو په ښکته کولو باندې عزت نه میلاویږي او نه د پیسو په پورته کولو باندې څوک بې عزته کېږي. عزت او ذلت الله ورکوي. دویم هغه انسان دی چې هغه چا سره ښه وکړي او بیا خپل ښه چې کوم دی په هغه باندې اثباتي، نو خپل ښه باطل د خپله نیکي تباه کول دي. د ځان دپاره څه جمع کول پکار دي چې د قیامت په ورځ باندې بیا هغه مونږ ته میلاو شي. او دریم هغه دروغجن تاجر چې هغه سامان خرڅوي او دروغ قسم خوري. لکه مثال مونږ ورشو چېرته تاسو یو بازار ته ورشئ، مونږ یو دکان ته ورشو، بازار کې ګرځو، یاره جي زما دي د الله په ذات قسم چې دا څیز به دې شوی دی، به دې نه شوی، خو دې پې قسم وخوري او د هغه قسم باندې مونږ چې کوم دی په هغې باندې یقین وکړو، هغه څیز مونږ واخلو. نو اوس مونږ خو واخیستو، خو دغه تاجر ځان د الله په نسبت باندې ګناهګار کړو. رب العالمین به دته سخت نه سخت عذاب ورکوي. او د دې نه بل عذاب څه کیدی شي چې د قیامت په ورځ باندې د هر چا سترګې الله ته وي، د هر چا یو تمه یو امید وي. او دا درې قسم انسانان به داسې چې د قیامت په ورځ به د رب نه ګوري، نه به ورسره خبرې کوي، نه به پاک کي او دردناک عذاب به ورته هم ورکوي. لهذا موږ له پکار دی چې په دې درې واړو خبرو نه ځان وساتو. پیسې د ګیټو نه بره ساتو، چا سره احسان او نیکي وکړو، هغه بیا هغه باندې اثباتو نه، بس الله سره جمع کړو، د الله په رجسټر کې ځان نه وساتو. او دریم د دروغجن قسمونو نه ما دا تاجران وروڼه چې کوم دی ځان وساتو. اله العالمین دې ما ته او تاسو ته په دې باندې عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.